جی ناظرین، د عالمي چې کوم د جرمونو د انسانیت خلاف چې کوم جرمونه کیږي د هغې عدالت د هغې پراسیکیوټر چې کوم دی کریم خان څوک چې برټش وکیل دی هغوی عدالت ته ویلي دي چې یاره تاسو د طالبانو چې کوم مشران دي په خصوصي توګه ملا هیبت الله او د هلته چې کوم د سپریم کورټ یعنې ستره اداره چې ورته وایي د هغې چې کوم مشر دی عبدالحکیم حقاني د دوی خلاف ته دا د گرفتار کړی شي، د گرفتارۍ وارنټ ته جاری کړی شي، ځکه چې دوی د انسانیت خلاف چې دی په ډېر غټو جرمونو کې ملوث دي. انټرنیشنل کورټ اف جسټس چې ورته وایي یا د عالمي عدالت انصاف چې ورته وایي د بنیادي کار هم دا دی چې د جنگي جرایم شو یا د انسانیت خلاف چې کوم جرایم شو یا چا سره داسې ظلم کیږي چې په نسل یا په دې بنیاد باندې په جنس په بنیاد باندې چې زیاتی کیږي او هغه ریاست په سطح باندې کیږي د هغې خلاف د کاروایی کوي. نو اوس کریم خان چې کوم درخواست ورکړی دی هغې کې هغه دا ویلي دي چې د داسې شواهد هم شته چې شدید ګواهان هم شته او د ریاست داسې احکامات یعنی حکمونه هم شته دی او د ماهرینو لیکنې هم شته دی لکه مونږ سره وي داسې ډېر کافي شواهد شته چې د هغې نه دا ثابتېږي چې د امارت اسلامي دا مشران چې دي خاصه توګه ملا هیبت الله او عبدالحکیم حقاني دوی د انسانیت خلاف په جرمونو کې ککړ دي او هغه څنګه هغه دا دی چې دوی د ښځو سره د جینکو سره او دا کوم چې ټرانسجنډر ورته مونږ وایو د دوی سره دوی لکه انتهایی امتیازي سلوک کوي. یوه بیا بله دا لیکلې ده که چېرې د دوی خلاف څوک اواز اوچت کړي نو بیا دوی قتل هم کوي، تشدد هم کوي، په جیل کې مچوي او روغ انسان روکوي هم او دغه شانتې زنا بې جبر هم کوي او داسې ورسره چې کوم دی نور هم جنسي زیاتیانې ورسره کیږي. دوی دا خبره کریم خان عدالت جج ته کړې ده او ویلي چې په دې بنیاد باندې دی د دوی خلاف د گرفتارۍ یو وارنټ چې کوم دی هغه جاری کړی شي. اوس خبره دا ده چې ظاهره خبره ده دا اوس د جج پورې ده چې هغه به دا وارنټ جاری کوي یا نه، خو دا ده چې په دې باندې کم از کم هفتې هم لګېدی شي، په دې باندې میاشتې هم لګېدی شي، ځکه چې جج به اوس دا کیس اخلي د دې خلاف به بیا دلایل راځي او هغه به کیدی شي افغانستان یعنی امارت اسلامي ته موقع ورکړي چې هغوی هم راشي خپل دلیلونه ورکړي. د هغې نه پس به د دې دا دغه جاری کیږي. اوس د عالمي عدالت انصاف سره خو خپل پولیس نشته نو دا به نیسي څنګه؟ اوس دا یو غټ سوال دی. د عالمي عدالت انصاف 125 ملکونه چې کوم دي دا مني او د دې دغه چې کوم روم سټیټیوټ ورته وایي د هغې لاندې چې دا جوړ شوی دی هغوی په دې باندې دستخط کړی دی. اوس که دغه ملکونو ته چېرته فرض که د دوی خلاف دا دغه جاري شي، وارنټ جاري شي د ګرفتارۍ، نو که دغې ملکونو ته دوی لاړ شي نو هلته کې به بیا د دې ګرفتاري کېږي. خو دې کې دا کوم چې پراسیکیوټر دی کریم خان دی یو خبره بل هم کوي چې دا هم د دې سره به په بل درخواست به زه ورکومه په هغې کې د طالبانو دا نور چې کوم مشران دي یعنې حکومت کې چې کوم دي دوی به هم پکې شاملو نو د دې سره به نقصان څه وشي؟ نقصان خو به دا وشي چې افغانستان هسې هم د دنیا نه الګ تلګ دی. بیا چې د دوی دا کسان په عالمي عدالت انصاف په جرم کې ککړ ثابت شو نو بیا به دوی نورو ملکونو ته هم نشي تللی. اوس کم ملکونه دي چې هغه په دې کې نشته دي، اهم ملکونه هغه په دې کې نشته. یو خو پاکستان چې کوم دی د عالمي عدالت انصاف د دې دغه سیګنیټري نه دی، یوه ترکیه نه دی، مصر نه دی، انډونیشیا نه دی، چین نه دی، انډیا نه ده او روس هم نه دی، ما په خیال امریکا او اسرائیل هم نه دي. اوس دا ملکونه چې کوم دي دلته کې که دوی لاړ شي نو مشکله ده چې ځکه اوس که پاکستان ته راشي نو پاکستان که ونیسي خو ټیک ده، که ونه نیسي نو هم خو بیا هم دا ده چې یو عالمي پریشر دی لکه دونه غټ یو عدالت چې د هغه 125 ملکونو په هغې دغه کړی نو دا ګرانې چېرې لکه د هغې بیا پاکستان غونته ملک یا ترکیې ملک یا ایران شو یا مصر شو دوی پې عمل ونه کړي. خو خبره دا ده چې هسې هم لکه کم زیاتې چې روان دي د زنانو سره نو ما په خیال طالبانو مشرانو له کتل پکار دی چېرې دنیا تاسو سره په دې دشمني نه کوي چېرې تاسو ښه یا بد یې په دې د سره کوي چې د خپلو خلکو سره زیاتې مه کوئ، د خپلو نارینو زنانو سره زیاتې مه کوئ، د خپل افغانانو سره زیاتې مه کوئ، ځکه د دې نه خو دوی ته څه پیدا. بله دا ده چې
اسلام انټرپریټیشن تاسو چې کوم کوئ دا په دنیا کې بل یو ځای کې هم دا عربي ملکونو کې هم دا تشریح نه کیږي د اسلام چېرته چې اسلام راغلی دی کم تشریح چې کوم دی زموږ افغانان رونه کوي نو په دې حوالې سره د یو ډېر اهم پرمختګ دی او دا به د بده قسمته افغانستان چې کوم دی نور هم د دنیا نه ډډې ته کړي مخکې نه د افغانستان کې مسایل ډېر دي او که چېرې داسې فیصلې هم راشي نو دا به افغانستان نور بدنام هم کړي او دا به د نړۍ د ګاونډ نه نور هم دا چې کوم دی ځان لکي یو کوکون ته به ریسټریکټ کړي